او د سیاسي پارټو سره چې څومره وابسته خلک مشران نغلي دي ټول ته هرکلی ویم. دا نن چې کومه غونډه ده زما خیال دا دی که چېرې دا غونډه یو نامینل نامنهاد غونډه وي او یو ګنټه دوه پس مونږ بیا د دې نه خورېږو او د دې په تحصیل درګۍ کې څه امپیکټ نه راځي نو بیا د دې غونډې به څه فایده نه وي. نن چې موږ دا کوم پروپوز اسپتال زما د ورور چې کوم یو او د هغه ټیم چې څومره محنت کړی دی صرف د دې دپاره چې کوم خلک د دې نشې نه متاثره شوی دی هغه به دلته راځي او د هغو علاج به کېږي. زما جی نقطه نظر مختلف دی. زه ویم چې د بهترین قومونو مثال چې دی د هغو خالی اسپتالونه دي. خالی اسپتالونه په دې سنس کې نه چې هلته سهولات نشته، خالی اسپتالونه په دې سنس کې چې هلته هغه قوم صحتمند دی ځکه اسپتال ته نه ځي. مونږ ما چې نن دا څومره مشران واورېده او د دو خبرې ما اورېده دو په خپل اینډ باندې هم ټیک دي، د دو چې کوم پروپوزل نن په دې سپیچ کې ورکړه هغه هم ټیک دي، خو زه لږ اختلاف ساتم د دو سره په دې مختلف پوینټ سره. یو ملګري پکې وایي چې انتظامیه ناکامه ده، بل ملګري پکې وایي چې ډي سي صاحب پکې سټریک ایکشن نه لي، بل پکې وایي چې حکومت پکې ناکامي ده، چا پکې وایي چې سیاسي خلک چې دی د هغو کردار نه دی. زه وایم نه، د ټولو نه بنیادي کردار د والدینو دی. تاسو یو کس د والدینو په بحاف باندې خبره ونه کړه چې آیا د والدینو څومره ذمہواري جوړیږي چې هغه خپل بچي د نشي نه منې کړي. زما په خیال باندې یو بچی چې نشي ته ځي په نشه اخته کېږي بیا هغه د معاشرې یو مفید شخصیت نه جوړیږي، په غلط نوم باندې یادیږي. د هغې په شا باندې د والدینو کمزورې تربیت دی. که چېرې نن دا ناست مشران کشران د چا په کور کې چې واړه بچي دي، د چا په کور کې چې ځوانان دي، یا هغه ماشوم چې د 200 کالو دی په هغه یې کړي نظر ونه ساتو نو بیا به دا اسپتال ځي. ډاکټر به پکې څه وکړي چې هغه یو فل بلون کیس رالی پریوتی دی، ګردې کمزورې، نظر کمزورې، هغه خو د ژوند هغه بنیادي 80% حصه خو هغه په نشو کې تماشو کې ضایع کړې ده. هسپتال ولې یو ذریعه جوړه شو خو د ریهیبیلیټیشن. که چېرې اور مونږه په اولني نقطه کې مړ نه کړو، لکه په یو کور کې په یو کمره کې اور لګېدلی دی او هغه د کمرې اور ته مړ نه کړو نو ټول کور ته به اور لګي. دغه شان که دا ماشوم تاسو په کور کې د نشې د مصیبت نه منې نه کو نو دا اور به بیا دې کمرې ته راځي، دې اسپتال ته به راځي. نو تاسو غواړئ چې ستاسو بچي په دې اسپتال کې داخل شي. د دې لپاره ان جی اوز هم کار کوي، د دې لپاره به ایم پی اے صاحب هم کار وکړي، فنډ به هم ولې اعلان وکړي، ډي سی به هم پکې وکړي، اے سی به هم پکې وکړي، ډاکټران به هم پکې خپل کردار ادا کړي. خو موږ به یو ډانچه راشي چې هغه نه بیا د تعلیم دی، نه د تربیت دی، نه د واده دی، نه د مشرۍ دی، نه د کشرۍ دی. هغه خو د معاشرې مفید شخصیت نه دی. خبرې نه اوږدوم، شارټکټ دا خبره کوم چې خدا را په کور کې چې کوم ځوانان دي ستاسو په هغو باندې کړي نظر وساتئ. کوم بچي چې دي ستاسو په هغو کړي، یوازې دا نه دی چې تاسو دې مزدورۍ لوځئ او بچي چې دی د هغه خپله مرضي ده چې څه کوي. که هغه تمانچه راغېستی ده په بډه باندې څوک یې ولي، که هغه آیس راواغېستو، که هغه چرس راواغېستو، ټوله ذمہواري د والدین. زویم که چا مور پلار کمزوري دي بچي به هم کمزوري، د چا چې مور پلار تکړه ایښي بچي به هم تکړه ویښي. خو که والدینو کمزورتیا وکړه نو بچي به بیا دې اسپتال ته راځي او په دې اسپتال کې به پروت وي. زه بیا هم دا وایم چې د دې سره سره د دین نه لروالی، که یو بچی تا ښه تربیت د هغه وکړو او بیا دې دین ته هم نږدې کړو، د جماعت د استاد چې سره دې کښېنه او د دین په معاملاتو کې دې هغه یو ریفاین شخصیت جوړ کړو. څنګه به تاسو چېرته اورېدلی چې یو د عالم چې دی هغه نشي شوی دی؟ تاسو اورېدلی دی چې یو د عالم دین کس چې دی هغه په دې اسپتال کې یا د دې په شان نور اسپتالونه دي په هغې کې داخل شوی؟ نه. ځکه د دین نه لروالی چې دی هم د دې بیمارۍ یو بنیادي جز دی. د مور پلار کمزورتیا د هغو تربیت نه کول هم د یو بنیادي جز دی. بیا به زه ویم چې اے سی صاحب خپله کار کوي یا نه کوي، ډي سی صاحب خپل کار کوي او که نه کوي، ایم پي اے صاحب پکې څومره رول دی، کمیټي هم جوړه کړه. ها، د جومات د ملا پکې ډېر بنیادي رول دی. که دا تاسو منئ او که نه منئ، هغه چې منبر ته وخیږي او کومه خبره وکړي تاسو ډېرې په غور سره اورئ. لہٰذا زه به انشاءالله نن د ایم پي اے صاحب سره هم په دې ډسکشن وشکم. په دې کې به موږ کمیټي جوړو. زموږ بیا 14 یونین کونسل دي، په یو یونین کونسل کې به موږ یو ممبرز کمیټي جوړو کړو. د جومات استاذ به مان بورډ کوو، دغه خبره ډېر اثر لري. مور پلار به مان بورډ کوو. زه نه غواړم
چې دا هسپتال د دې مریضانو نه ډک شي. زه غواړم چې زما هسپتالونه خالي خو زما پلی ګراوند زما د لوبو ګراوندونه چې دی هغه ښایسته خوشحاله او د ماشومانو نه ډک وي. ډېره ډېره مهرباني. Thank you so much, Dr. Seb. تاسو ډېر valuable تقریرو کو ډسکشن مو کو آخر کې د خپل ځان ما د دې تقریب مهمان خصوصي جناب پیر مصطفی خان صاحب ته درخواست کوم چې اغیلا شي او خپل ځای مطالعه کوي.